زه چې شهید شم جنازې له خو به مې ټوله وړې که نه چې زما جنازه د رضوي د جنازې نه ښه درنوي ښه چې زما کړنګېدلې جنازه خو یې کړم جنازې له به راځې راځې به بیا اصل پوښتنه واوره که زه ټوکړې ټوکړې کېږم ټوکړې دې شم که زه مړ کېږم مړ دې شم که زه شهید کېږم شهید دې شم ما ته چې کوم مرض لګي او دې لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنتو ځان قربانوم زه چې شهید شم جنازې له خو به مې ټوله وړې که نه چې زما جنازه د رضوي د جنازې نه ښه درنوي ښه انا لله و انا الیه راجعون. الله جل شانه زموږ د جناب ډېر قیمتي سرمایه چوته کړه. داسې علما الله جل شانه بار بار معاشرې له نه ورکوي. مفتی سردار علي صاحب د خپل بیاناتو سره د مونږ عادت کړو درانه لاړې الله دې شهادت قبول کا. دا علما جناب دا د امت ډېر مضبوطه سرمایه ده. دی علماو کې بیا الله جل شانه بعضې له یو عجیبه ملکه ورکړي. احادیث مبارکو کې راځي دا بعضې بیانونه وایي سحر او جادو په انسان باندې کوي. د مفتی سردار علي صاحب چونکې زما سره ډېر تعلق و ډېر محبت به ما سره کو او ډېره دوستانه ورا سره الله دې دا سخت سفر آسان کړي او الله دې موږ د داسې علماو نه محرومه کوي نه. دا ملکه الله جل شانه مفتی صاحب له ډېر په عجیبه انداز ورکړی و. دا خلک به یې د ځان سره اخیستل داسې او دا ټوله مجمع چې په کوم ځای کې به روانو په کوم ځای کې به سټیج باندې ولاړو الله اکبر ټول خلک به یې ځان سره اخیستی و. خو ګورئ مونږ یې ګورئ قدر ګورئ دې علماو یقیني ونه کړو. کله عملې به کېږي کله په چاقوانو باندې او کله جیلونو ته تللي دي دا علما الله جل شانه رانه واخیستل او یو یو رانالي. دا زمونږ مستقل او مضبوطه سرمایه ده دا علما. خو ما ورته یې چېرته قدر نه کوو نو یاد ساتئ الله به رانه داسې یالي الله به رانه داسې یالي. دا د الله ډېر نازمین بندګان دي علما. خو که ما ورته یې قدر نه کوو نو یاد ساتئ ګوره پوهېږو به پرې نه او یوه دانه به رانه الله جل شانه عالي. د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی او بیا د داسې عالم چې ډېر خلک دې مستفید کېږي او ډېر خلک دې فایدې حاصلوي. جناب هغه نن زموږ نه لاړی یو اکسیډنټ کې زموږ نه مفتی صاحب جدا شو. مونږ یې د خپل بیانونو سره مانوس کړو او د خپل بیانونو سره عادت کړو. ایوه دا اواز به مونږ چېرې بیا په سټیج باندې نوی وانه وروجي. دا همیشه زموږ نه لاړی. نو غرض مې دا دی داسې علماو قدر پکار دی جي. دا علما زموږ مستقله سرمایه ده.